کوم هسپتال کې چې زه نن ولاړ یم دا هسپتال په 1999 کې د افغانستان نه کوم خلک مایګریټ شوي افغان مهاجرینو دپاره دا یو NGOs جوړ کړی و چې په هغه ټیم کې د پاکستان آبادي د 15 کروړ هم نه وه نن 26 سال تیر شو 26 دغه هسپتال یو اینټ اضافه په دې هسپتال کې نه دی شوی کوم ډاکټرانو تعیناتي شوي وه کوم سیټونه وو نن هم هغه سیټونه دي او د هسپتال هغه حالات دي نن زما آبادي 30 کروڑ نه زیاته شوي او په دې باندې ټول ساوث ریجن پروت دی که اورکزۍ دي که د هنګو دي که د ټل او که د کورم دي که کوهاټ خپله دی که کرک دی که جنډ دی که در ادم خیل دی دا ټول مریضان دې هسپتال ته راځي بیا نن چې زه د کوم هسپتال کې ولاړ یم دا هسپتال د 2025 د آډیټ د مانیټرینګ د ټیم په مطابق د خیبر پختونخوا د حکومت په مطابق دا هسپتال د MTI هسپتالونو نه بعد په پهله پوزیشن راغلی دی پهله پوزیشن یې اخیستی دی یعنی د دې مطلب دا دی چې په خیبر پختونخوا کې څومره DHQ هاسپټلز دي په دې DHQ هاسپټلز کې دا په ټاپ باندې دی بیا ته خپله سوچ وکړه چې په دې کې ناز ډاکټر د دې هسپتال نه سیټسفاید نه دی زما د کوهاټ عوام د دې هسپتال نه مطمئن نه دی په ساوث ریجن کې هر یو کس د دې هسپتال نه مطمئن نه دی دا بیا څنګه پهله نمبر راغلی دی د دې هسپتال ته چې کلم مریض راځي هغه ته ریفر ټو پېښور لیکلی شي یاره جي دا پېښور ته بوځه موږ سره د دې علاج نه کېږي AFCPS qualified ډاکټران ناست دي ډبل AFCPS qualified ډاکټران ناست دي خو نن په دې هسپتال کې فیسیلیټیشن نشته دا هسپتال د چا انډر کې راځي یو MNA دی شهریار افریدي او 3 MPA آفتاب عالم شفیع جان داؤد افریدي په انډر کې راځي 2013 نه ونه سے نن پورې شهریار افریدي دی الله وبهي هر ورځ هغه اعلانونه کړي وو د کروڑونه سٹارټ یې اغستی و په اربو باندې هغه اعلانونه ختم کړي دي خو نن په دې هسپتال ته 1 روپۍ نه دی میلاو شوي مریض راشي که هغه سر مات شوی که هغه په سر کې رګ شلیدلی او که هغه په سر کې رګ بند شوی د فالج مریض دی د اکسیډنټ مریض دی ملیا کریک شوي مات شوي ډوکي مات شوي څه سټي سکین ولیکل شي ورته نو ورته وایي چې جي سټي سکین نشته بیا هغه سره راغلی زما خور ورور بیا هغه سره راغلی زغه د ورور او پلار په سټیچر باندې په مین روډ باندې به مریض کرړی مریض به راکاږي زلالت سره ذلیلیږي به بهر نه به سټي سکین کوي نن که دلته راغلی مریض د فالج نه مزوره کېږي په پیټ باندې دغه روټۍ دی په پیټ باندې دغه تقاضا دی دغه مریض هر اعضا ضعیف شوي کمزوره شوي که اکسیډنټ نه مریض دلته راځي مړ کېږي که اکسیډنټ نه مریض راځي دلته په ایمبولینس کې مړېږي نو د دې دغه 4 کسان ذمہوار دي چې ما کوم نمونه اخیستي ولې چې د ما د هسپتال نه بهر د سټي سکین د MRI اډي جوړېږي بیا زما په دې هسپتال کې سټي سکین MRI ولې نشته زما دې هسپتال نه بهر د ایمبولینس اډي جوړې شوي خو زما دې هسپتال سره ایمبولینس نشته زما د هسپتال نه بهر د فارمیسۍ اډي جوړې شوي خو زما هسپتال کې دننه اتھینټیک فارمیسۍ نشته دلته مریض راځي هغه ته به ویلی شي چې یاره جي دا د زړه دورې والا مریض دی دا ریفر ټو پېښور دی داسې مریض شته چې هغه دا دعوه وکړي چې زما کور والا فیملی ممبرز ته زما مور او پلار ته زړه دوره شوي هغه ته سټنټ پاس شوی داسې مریض شته چې هغه وایي چې ما د زړه تارونه بند شوي وو هغه ته دلته بیټرۍ اچولی دی داسې مریض شته چې هغه زړه حرکت بند شوی وي او دلته ورته علاج شوي هغه بټ شوی وي نن دلته هر مریض راځي د زړه دورې سره که هغه دلته مړ کېږي که هغه په ایمبولینس کې مړ کېږي که هغه پېښور ته ریفر کېږي که هغه د زړه پټې کمزوري کېږي نو د هغه ذمہوار دا 4 کسان دي چې تا ته ما نمونه اخیستي
نن کدما مریض تا په ټایم باندې انجیکشن ولګي د فالج نه بچ کیږي انجیکشن زما هسپتال کې نشته که مریض تا سټنټ په 2 غنټو کې ولګي د دې زړه پټې نه کمزوري کیږي سټنټ زما هسپتال کې کیتلیب نشته دلته کغه مریض په کور کې سوځیدلې کغه په اکسیډنټ کې سوځیدلې کغه په ګاډي کې سوځیدلې دلته مریض راوړي هغه ته لیکلی شي ریفر ټو پېښور ځکه زما دلته کوم بن یونټ جوړ دی هغه بن یونټ باندې دلته هر کال بجټ اغستلی شي خو هغه بن یونټ نه دی کولاو تاسو کې داسې مریض شته هغه وایي زما د کور مریض سوځېدلی و دلته ورته علاج شي تاسو کې داسې مریض شته هغه 70% 80% هغه چمړه خرابه شوې وي هغه دلته راوړې وي هغه وایي زما مریض علاج شوی دلته هر مریض دلته نه ریفر کیږي که مریض سوځېدلی د هغه بدن نه اوبه تلي یارې کې ایکسپایر شوی ایمبولینس کې ایکسپایر شوی پېښور کې ایکسپایر شوی دغه ذمه دار دا 4 کسان دي څه تاسو ته ما کوم نمونه اخیستي دي زما په هسپتال کې اے بي جیز مشین نشته ریفر ټو پېښور زما په هسپتال کې آی سی یو نشته ریفر ټو پېښور زما په هسپتال کې وینټیلیټر شته خو سنټرلایز اکسیجن سیستم نشته ریفر ټو پېښور زما په هسپتال کې آی سی یو سټاف نشته ریفر ټو پېښور زما دلته په هسپتال کې ډیجیټل ایکس رے برای نام دی سیکنډ ټایم الټراساؤنډ نه کیږي تاسو کې داسې مریض شته هغه وایي چې زه ماښام په شپې زما مریض ایډمټ شوی هغه ته الټراساؤنډ شوی دی داسې مریض شته چې هغه ته ډاپلر الټراساؤنډ شوی داسې مریض شته چې د ستا په نایټ کې دلته داخل شوي هغه ته لیبارټري ټیسټونه شوي ستا مریض چې کله دلته داخل شي لیبارټري ټیسټونو ته ریفر ټو پېښور ډاپلر الټراساؤنډ ته ریفر ټو پېښور ډیجیټل ایکس رے ته ریفر ټو پېښور نو بیا ته ماته ویا چې دا 4 کسان کوم ناست دي د عوام دپاره څه د څومره د بدقسمتي خبره دی په 2024 کې دې هسپتال ته 1 کروڑ 80 لاکھ بجٹ ورکړی 1 کروڑ 80 لاکھ آیا په 1 کروڑ 80 لاکھ باندې د هسپتال چلیدی شي دا فنډ دې هسپتال دپاره کافي دی زما نن فاینانس منسټر د دې کوهاټ دی افتاب عالم دی ووټ د کوهاټ نه وړی سپورټ د کوهاټ نه وړی خلک دلته نه سپورټ کړی دی کوهاټ دپاره هغه کوم فنډ منظور څومره ډاکټران دي دلته په میډیکل کالجز کې سبق وایي هغه نه 15 لاکو نه ونسې 10 لاکو پورې روپۍ حالي چېرته افتاب عالم صاحب ویلي دي چې زه د ګورنمنټ دوی ته فیس ورکړم غریب سړی هغه فیس ورکولی شي ستا زوی میرټ کې په ټاپ میرټ کې راشي د اف ایس سی ټپر وي د میټرک ټپر وي د ایټا ټپر وي 10 لکه روپۍ ورکوي شي د کار نن د غریب زوی ډاکټر هم نشي جوړېدی بیا نن د ما مریض راځي 1 غنټه په لاین کې ودرېږه چې 1 غنټه لاین نه فارغ شي بیا د ډاکټر لاین ته 1 غنټه ودرېږه چې بیا ډاکټر داخل کی بیا د صحت کارت په لاین کې 1 غنټه ودرېږه بیا څه وارډ ته لاړ شي لیبارټري ټیسټونو لاین کې 1 غنټه ودرېږه بیا څه کله لیبارټري ټیسټونه راشي بیا ورته وایي چې ریفر ټو پېښور دی په ایمبولینس کې ذلیله شي پېښور ته ورسېږي بیا 1 غنټه لاین کې ودرېږه د سپو په شان ټریټ کیږي زما د عوام د سپو په شان ټریټ کیږي زما د غریب عوام بیا په پېښور کې چې کله د دې ډاکټر سره جنګ وشي په ډاکټر لاس اوچت کي نو زه دا نه ملامته کم دا غریب نادانه دی د پوهه نشته دا چا پوه کړی نه دی چې د دې سیسټم غدار څوک دی په دې سیسټم کلپریټ څوک دی کدا ګریبان ته لاس د ایم این اے او د ایم پی اے په ګریبان کې واچي د هیلث منسټر په ګریبان کې د لاس واچي د هیلث سیکرټري د ګریبان کې لاس واچي او د وزیر اعلی په ګریبان کې لاس واچي دا سیسټم بیا ټیکی کنه دا په ټول عمر تاسو ذلیلېږي کم از کم قیامت پورې دې خدای پاک ته زه خپ ډاډا ویلې شم چې یا الله وکیلټي راکړي یا الله تا کوم صلاحیت راکړي ما عوام کوئی کړی دی چې د دې سیسټم کلپریټ څوک دی تاسو کې چا احتجاج کړي تاسو کې چا مینه نه تاسو کړي تاسو کې چا ایم پی نه تاسو کړي سما د هسپتال حالات پیلي دي
زما پیشاب زما مریض ویلې پیشاور ته ریفر کیږي نن دلته ناز ډاکټر ستا مریض ریفر کی ویلې ریفر کیږي چې کله په هسپتال کې کیتلیب نه وي کله په هسپتال کې آی سی یو نه وي کوم هسپتال کې وینټیلیټرز نشته اے پی جیز مشین نشته ان سی ایچ ای ام جی مشینونه نشته سی ټي سکین ایم آر آی نشته کیتلیب نشته میجر اپریشن تھیټر ټیبل نشته نو به دا مریض به ریفر کیږي بیا به دې مریض ته لیکلی شي چې دا ریفر ټو پېښور دی دا ما ووټ دې دپاره ورکړی یو ووټ دپاره ایم این اے ایم پی اے هر ګلۍ کې ګرځي هر کور ته ځي هر حجرې ته ځي هر مشر خو ته کینی ته ما ته ووټ راکړه خو څه ووټ یې اخیستی دی نن ستا پښو ته راغلی نن ستا حجرې ته راغلی نن تا نه تپوس کړی دی چې تا ته څه مسلې مسایل دي نن تا نه تپوس کړی چې دلته تعلیم او صحت چرته ورسېدو نن تا نه تپوس کړی دی چې ته پېښور کې ویلې ځلېږې نن تا نه تپوس کړی چې ته دلته پرایویټ علاجونه ویلې کوې نن دلته پرایویټ زما ډاکټران 50 نه زیاتېږي خو زما په دې هسپتال کې ټوټل 100 ډاکټران هم نه دي 200 نه زیات ویکند خالی سیټونه پراته دي مجال شاته دا ګورنمنت سیټس اناونس کی زما 200 ډاکټران دلته تعیناتي وکي ته په هر وارډ ورشه کغه ارتوپیډیک دی کغه نیورو سرجری دی کغه نیورولوژي دی کغه ګیسټرونټرولوژي دی هغه کې به صرف 2-3 ډاکټران ناست وي نو ته ماته وایې په 2-3 ډاکټرانو باندې ته ماته د صحت نظام چلے پرایویټ په هسپتالونو کې پرایویټ سنټرو کې 5000 نه زیات ډاکټران ناست دي خو زما دې هسپتال ته راشي بیا 100 ډاکټران پکې نشته